یو پیغام در کومه ماله به جواب را کوې زه چانه اوټ نه غواړم اوټ باره کې زه بالکل نه چاته داسې یم چې پلانکي له ورکه او ډنګلي له ورکه ښه پویه خلک یې خو زه ګستاحۍ کې باندې خفه کېږم زه دومره به ویلی شم که نه اوس قرباني را روانه چې یو سړی تا ته چې په دې سپي باندې قرباني کېږي نو زه مولیم دومره خو ورته ویلی شم په دې قرباني نه کېږي حق مې دی چې څوک در باندې خر خرڅی درته وایي چې په دې خر قرباني کېږي نو دا خو به زه ویلی شم چې په دې خر قرباني نه کېږي که نه زمونږ دې خوشه دغه کې والله دا درېیمه ورځ زما د زړه له دوک را رسېدلې یو کس دوه درې پټکي پسې کنځل کوي د پلانکي مولا پټکي اوغېما ځکه د الفاظ مې وویل داسې الفاظ یې ویلي دي او تاسو نوجوانانو سوال درته کوم سیاست کوئ مولانا فضل الرحمن چې هر څه دی اختلاف ورسره ساتئ خو پټکي سره ګورئ اختلاف مه ساتئ عمران چې هر څه دی عمران خان اختلاف ساتئ نواز شریف چې هر څه دی ټول د یو بل نه ضد دي زه چا حمایت هم نه کوم خو دا اخري سوال درته کوم زما دا پټکي راشئ نوجوانانو والې درته کوزومه څوک سپي ته په سرولی شي پټکي څوک سپي ته په سرولی شي چا کې دومره ایمان دی چې هغه زما دا پټکي سپي ته په سر کې په سرولی شي یا د دې سپینګیري دا ګیر راواخلې خنزیر ته دا ګیره لګولی شي دا ګیره دې کټ کې خنزیر ته لګولی شي زما زړه درد نه زه دا خبره کوم راشئ که نه که څوک داسې زما دا پټکي واخلې سپي ته یې په سر کې که نه خنزیر ته یې په سر کې که نه خر ته یې په سر کې که نه ولې په دې فیسبوکو کې چې پټکي راوالی سپي ته مو په سر کړي دا د پټکي توهین نه دی دی که نه دی اختلاف کوئ کم از کم خو دومره هم اختلاف کې مزه چې د پیغمبر پټکي دی د پیغمبر دا نه زه ګستاحي نه کوم چې دا زما پټکي د پیغمبر پټکي دی د پیغمبر طریقه ده زه داسې یم دا پټکي د چا طریقه ده د پیغمبر ده که نه ده دا ګیره چې د مشرانو سپینګیرو پرېښه او مونږ پرېښې دا د چا طریقه ده د پیغمبر علیه السلام طریقه ده که نه ده واجب ده که نه ده د الله خاطر وکړئ جولۍ درته نیسم ای نوجوانانو په دې فیسبوک باندې دا پټکي مه راخلئ سپي ته مه تړئ قسم دی دا توهین دی په دې باندې ایمان نه خلاصېږي په دې ګوټونو کې خپل کار به کې سیاست مونږ له چا څه راکړه هر سړی به خپل کار کوي زما سیاست خبره نه ده زما د پټکي خبره ده زما د ګیرې خبره ده ای د الله بندګانو د دې جواب ته ورکولی شي تا چې پټکي پسې کنځل وکړو ورشه علمانو تپوس وکړه ستا چېرته ایمان لاړو تا دا ګیره راواخېسته سپي پورې یې ټچ کړه ستا ایمان چېرته لاړو ای د الله بندګانو ما ته کنځل کې زما پردي خو پرېږده ما پسې هغه خپل هم دا وی دا سپي لګې دی پردي خو پرېږده زه دومره څه بزرګ نه یم ما پسې خپل هم لګې دي دا راپسې دغه کوي وی دا سپی لګې دی یاد ساتئ زما په یاداشت باندې دلته د مدرسه کې درس شروع یو زنانه بانک ټیم و د مازدیګر بانک ټیم و یو زنانه دا خبره ما په خپله واورېده وی د بانکونه نورو وی د دې سپي د لاسه دا سپی غاپي سپی هغه قرآن وی هغه په هغه پې جوړ کړي دي وی د ده د لاسه مونږ بانک نور وی دا سپی غاپي څه موده پسې په دې خوله کې غټه دانه راوخته کینسر ورته ولګېدو اوبه بسکل ما کتل دیزې کې به اوبه راوتې الله بندګارو کینسر به درته ولګي څوک درته قرآن بیانې سپي ورته وایې چا پټکي په سر کړي تاسو هغه پټکي خنزیر ته په سر وې چا ګیره پرېښې د هغه ګیره تاسو د سپي پورې تړې خنزیر پورې تړې خرونو پورې تړې دا څه کوې د الله بندګارو تاسو دا سیاست دې ته ورسېدو ستاسو دا خبرې دې ته ورسېدې د الله خاطر وکړئ د الله خاطر زه درته صرف دا سوال کوم نور چې اوټ چاله ورکوې هغه خپل کار مه دی زه دا نه یم چې دا اوټ ماله راکړې والله که نه مو سیاست ته سلطان شته نه مو ناظمي په کار ده نه مو عقده په کار ده دا چې کوم پکې ورګډ دی الله دې دې کامیاب کړي زمونږ ناظمې ماظمې سره هېڅ کار نشته خو زما خبره ده چې زما ګیرې پورې خندا کېږي زما پټکي پورې کنځل کېږي او دا یاد ساتئ دا به الله تاسو ته وښایي دا خلک دا به وګورئ ما ته په دې هم دوک رارسي په دې کې بعضې بوډاګان سپینګیري داسې دي نوم یې ځکه اخلمه دغه خلکو نوم نه علمه وی دا مولانا فضل الرحمن نه دی عالم دی که نه وی چې دا حلال کې وی د ده د وینې نه به خنزیران پیدا کېږي وی چې دا حلال کې که نه وی د د خنزیران ځان له د الله بندګاره ساته د قبر کې دا جواب ورکولی شي ځکه څوک ورکولی شي ځان له خبره ده عمران پسې تا خبره وکړي او د مخ نه د خنزیر جوړ کو نواز شریف مخ نه د خنزیر جوړ کو
دا مخ جوسه الله جوړه کړې ده. زه ټول یادم د چا مخ نم د خنزیر زمونږ د خپل خلک د علما هم بعضې داسې دي هغې هم د یو پټو راوالي بل پورې ټچ کړي د بل راوالي بل پورې ټچ کړي. نو کوشش وکړه چا چې کړي دي د الله بندګانو سوال درته کوم چا چې د علماء پټکې راخستې سپي ته په سر کړی دی په سوشل میډیا مې کړی دی په سوشل میډیا باندې پوسټ ولیکه ما غلطي کړې ده زه معافي غواړم الله به دې معاف کړي. په سوشل میډیا باندې وایه د خلکو په مخ کې د کنځل کړي پټکي ته توبه وباسه کلمه ووایه او د هغې نه بس ووایه چې بې به زه نه کوم علما پسې پټکي ته مې کنځل کړي آینده دپاره مې توبه ده. نو کوشش وکړو انشاءالله کنه دومره اختلافات مکمل کسې مړې ګړې دی دومره دغه مه کوئ. زما دا هسې یو اصلاحي خبره وه والله په زړه کې مې درد یو سړی یو کس علماو ته به کنځل کولو زموږ حضرت شیخ صاحب قسم دی په ژبه کې چینجي راوخته چینجي سبا چې په دې علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه لیکلي چا چې د عالم بېعزتي وکړه کنځل یې وکړه حتی که بېعزتي وکړه وی دا سړی په قبر کې پرې کېږدی 15 منټه پس د قبر تختې اخوا کې وی د مخ په د قبلې نه دی بل طرف ته روړدلي وی ورته به وایي چې ته د قبلې خاوندانو په دنیا کې تا کنځلې کولې اوس تا قبلې سره څه کار دی. نو ټول به انشاءالله کوشش کوو که نه سیاست ټول کوئ د هر چا پاکستان دی آئین دی حق دی پکې تم سیاست کوا تم کوا ستا یو لیډر دی دی کې ما ته ټول څه د یو پالټۍ والی نه نه څوک په د پی ټي آی والی څوک په نیشنل والی څوک په د جمعیت والی څوک په دا بله څه پالټۍ شیر ده ببر شیر ده منظور پښتون پکې راوتې دا پالټۍ به زه د چا د پالټۍ سپکاوی نه ویم زه د چا د پالټۍ حمایت نه کوم زه د چا د پالټۍ سره لاره نوړم هر چا خپل کار دی خو کم از کم دومره کوه چې زما دې پټکي ته کنځل مه کوه زما دې ګیره ته کنځل مه کوه الله له به جواب ورکړي. الله دې موږ او تاسو داسې قسمه حرکاتو نه حفاظت نصیب کړي. الحمدلله.